رمضان ریلیف پیکیج چې دی هغه دوباره شروع شو. د روژې نه وروسته چېرته دا نه و شروع شوی، خو اوس تاسو ته دوباره میسیجونه راځي. نو تاسو ته به اوس 12500 روپۍ چې دي دا میلاویږي. په دې ویډیو کې په دې باندې بحث کوو. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راولئ، دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي. نو ځینې کسان به اوس تپوس کوي چې د دې لپاره به موږ رجسټریشن څنګه کوو او دا روپۍ به موږ ته په کومه طریقه باندې میلاویږي. ځکه چې د پرون نه په راایسته ځینې کسانو ته میسیجونه راغلي، یو دوه میسیجونه چې دي هغه زموږ سره دلته هم پراته دي چې دا دوه میسیجونه راغلي دي او په یو ټایم باندې راغلي دي. په یو ټایم باندې راغلي دي. سحر چې دی په سکم په 12 بجې باندې دا دواړه میسیجونه راغلي دي، خو ټایمونه چې دي دا جدا دي. نو دا دوه میسیجونه چې دي دا کسانو ته راغلي دي، داسې به ډېرو کسانو ته چې دی نور ته به هم راغلي، خو دا په سوشل میډیا باندې چې دی دا ورکړی شوي هم دي. نو هغه د رمضان ریلیف پیکیج و چې کم په روژه کې ورکړی کېدو، نو په هغې کې ځینې کسانو ته دغه روپۍ نه وي میلاو شوي. نو هغې کسانو ته اوس دوباره میسیجونه راځي. دوباره میسیجونه راځي، نو تاسو ته به اوس دغه روپۍ چې دي دا به دوباره میلاویږي. خو کم کسان چې وایي د دې دپاره به موږ رجسټریشن څنګه کوو، د دې دپاره تاسو اوس رجسټریشن نشئ کولی. کومو کسانو چې د دې دپاره شناختي کارډ او موبایل نمبر جمع کړو، دا د هغې کسانو دپاره دي. خو تاسو به څه چل کوئ چې تاسو به دا چل کوئ چې خپل موبایل به ګورئ. ستاسو په موبایل کې چې کم د میسیجونو ځای دی، تاسو به هغې له ځئ او هلته کې به هغه میسیج ګورئ. میسیج به ګورئ چې تاسو ته میسیج راغلی دی که نه دی. که تاسو ته میسیج راغلی نو بیا تاسو دغه خپلې روپۍ چې دی دا راغستی شئ. دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته په جیس کیش کې میلاویږي. څنګه چې په روژه کې میلاوېدلې دغه شان دی به تاسو ته اوس هم دا په جیس کیش کې میلاویږي. نو د هغو له طرفه چې دی دوباره دغه میسیجونه چې دي دا شیر شوي دي او ویلي دي چې دغه رمضان ریلیف پیکیج چې دی دا دوباره شروع شوی دی. خو رجسټریشن چې دی دا له دې نه کېږي. څنګه چې مې ته ووایي تاسو به خپل د میسیجونو ځای ګورئ. که تاسو ته میسیج راغلی نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. خو چېرته دا چل نه دی شوی چې په روژه کې پیکیج ختم شوی او هغه دوباره شروع شوی. دا په اولنۍ پیر باندې چې دی دغه دوباره پیکیج شروع شو، یو د وزیر اعظم د طرفه او یو د وزیر اعلی د طرفه. نو کومو کسانو چې د خیبر پختونخوا کم چې د خپل کونسلر سره شناختي کارډ او موبایل نمبر جمع کېدو هغه چا جمع کړی، نو هغې کسانو ته به دا پیکیج چې دی دا به میلاویږي. کومو کسانو ته چې میسیجونه راغلي هغه لازم چې دی کمنټس وکړئ.